أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرز المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. نانی درس کی ان شاء اللہ العزیز سورۃ النساء پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 11 آیات نمبر 84-85 دو آیاتونه چې نو هغه ویل کېږي. اوس دې ځای کې نو هغه د مخکینی قصې واقع چې نو هغې ته اشاره ده کم سورۃ ال عمران کې تفصیل سره چې نو هغه تېره شوې وه چې کله پس نو شوال سن 3 هجري کې نو هغه غزوه احد وشوله. نو چې غزوه احد کله وشوله نو د دغې نه وروسته چې نو هغه ابو سفیان حضور علیه الصلاة والسلام سره عهد معاهده وکړله چې زمونږ او ستاسو به را روان کال چې نو هغه بیا به په بدر صغرا کې چې نو هغه به زمونږ او ستاسو مقابله کېږي. نو دا د چې نو شان نزول دی. حضور علیه الصلاة والسلام چې نو هغه ذوالقعدې په میاشت کې صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین ته وویل چې دا ابو سفیان د معاهدې د هغه سره چې کومه وعده شوې د هغې مطابق چې نو په هغوی پسې تلل دي. بعضې صحابه چې د هغوی زخمونه ګهره شوي ول احد کې د هغوی چې دی نو هغه جوړ زخمونه لګېدلي ول نو د هغوی د هغې زخمونو په وجه باندې لکوټې تأمل وکړلو. الله جل جلاله چې دی نو هغه د آیات راولېږلو فقاتل فی سبیل الله تاسو چې دی نو هغه جهاد کوئ د الله په لاره کې لا تکلف الا نفسک تاسو ذموار دی مګر د خپل ځان. حضور علیه الصلاة والسلام د هغه ځای نه د اویا تنه صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین ورسره شولو. بدر صغرا چې کم تاریخ په کتابونو کې په هغې بدر صغرا سره یادېږي. نبی علیه الصلاة والسلام هغه ځای پورې چې نو هغه په کفارو پسې ووتلو. الله جل جلاله د هغوی په زړونو کې رعب او دبدبه واچوله کوم چې سورت ال عمران کې تېر شوي. نو ابو سفیان په اړه کې الله پاک هغه رعب او دبدبه واچوله د هغوی د هغې رعب او دبدبې په وجه باندې چې نو هغه بهر ته رانغی. الله جل جلاله نبی علیه الصلاة والسلام او مسلمانانو له چې دی نو کامیابي او کامراني ورکړله هغوی کامیاب شو. نو دغه متعلق دا آیات نازل شو. الله جل جلاله فقاتل پس تو جهاد کوا فی سبیل الله د الله په لار کې لا تکلف الا نفسک تاسو مکلف نه مگر د خپل ځان یعنی تاسو خپل ځان ذمہوار یې نور چا چې دی نو هغه ذمہواري په تاسو باندې نشته. تاسو ورته خبر ورکړلو بیا د خبر ورکولو نه وروستو اوس که دوی لاړل نړل نو د دې په باره کې دی نو هغه په تاسو باندې هېڅ ذمهواري چې دی نو هغه هم نشته. وحرز المؤمنین البته الله جل جلاله ورسره ډایرک دا او جمله ارشاد فرمایله وحرز المؤمنین مسلمانان چې دی نو هغه په جهاد باندې را وباروئ دوی ته د جهاد ترغیب چې دی نو هغه ورکوئ ځکه د مسلمان کار دا دی چې دی به په خپله هم نیکي کوي او بل مسلمان نه چې دی نو هغه به هم د نیکۍ ترغیب ورکوي. نو الله وی بالکل پرېږدی به هم نه ترغیب به چې نو هغه د نیکۍ ورکوي جهاد باندې راوبارې به خو که دوی نه ځي نو ملامتیا چې دی نو هغه پې هم ستا نشته او سته چې نو د خپل ځان مکلف شي د نور چاره. عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا الله جل جلاله پیغمبر حضور علیه الصلاة والسلام چې دی نو هغه خپل اسلحه خپل زغره سامان دفاع سامان جنگ چې دی نو هغه مکمل راواغستو. دیو جن ویلې کېږي چې کان النبي صلی الله علیه وسلم اشجع الناس د ټولو خلکو کې د ټولو نه بهادر انسان دا د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم او ټولو انسانانو کې کان اجود الناس د ټولو خلکو کې د ټولو نه سخاوت والا انتها درجه چې دی نو هغه سخاوت دا هم د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې موجود او د ټولو خلکو نه زیات حیا چې دی نو هغه هم په رسول الله صلی الله علیه وسلم کې موجود. نو الله وی عسى الله ان يكف بأس الذين د دغه سره ورته الله پاک زیری واورولو چې نږدې د الله رب العزت بن به کې جنگ د هغې کسانو چې هغه کافران دي. یعنې ستاسو کامل توقع کامل یقین
کامل توکل چې څنګه پوره پوره په الله دی نو الله رب العزت بس تاسو د دغه توکل په برکت سره د دغه کامل اعتقاد په برکت سره الله پاک به د کافر په زړه کې چې نو هغه روب واچي او دا غوي به دغه جنگ نه چې نو هغه باز راشي او تاسو مقابله نه چې نو هغه براونوزي ولی والله اشد بأسا واشد تنکیلا الله رب العزت چې نو هغه ډیر سخت چې نو هغه په جنگ کې دی او دې چې نو د الله مقابل کولای نشي نو چې کله دوی د الله مقابله نشي کولی نو دوی وجه نو هغه کې واپس شي واشد تنکیلا او الله رب العزت چې نو هغه سخت عذاب ورکون کړي مخکې هم غالبا چې نو پیر زمونږ ویلو مسلمانانو تعداد دا چې نو هغه ډیر کم خو ایمانی جذبه ایمان قوت بو سرچې نو هغه اعلی ولو نو چې کله به ایمان کامل ولو معمولی لږ کسان دا به الله رب العزت په ډېرو باندې دوی لچې نو هغه غلبه ورکوله مونږ ویلو ولو مخکې چې نو هغه جنگ قادسیه غزوه چې نو هغه قادسیه کې چې نو هغه حضرت ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنہ چې نو هغه د مسلمانانو مجاهدینو مشر ولو او د دې سره چې نو هغه خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ دلته د مسلمانانو تعداد چې نو هغه 3000 د چې نو هغه خواشه کیو او آلته د کافرو تعداد چې نو هغه 60000 ولو اوس چې کله دې د غدم را لې تعداد کې دا غوي مقابل ولو مسلمانان چې نو هغه مجاهدین انتهایی چې نو هغه ستړي شولو ځکه چې نو یو طرف ته 3000 سره پاس او بل طرف چې نو هغه 15000 بیا د دې سره چې نو هغه مقابله او ټول د لاس جنگ بو د تورې چې نو هغه جنگ بولو نو چې کله دې دا شولو حضرت جنو خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ داغه په امیر المؤمنین حضرت ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنہ په سرالو وی حضرت کستا سو خوخی زوجنه نو هغه شپېته کسان مونږ د دې شپېته زره مقابله چې نو هغه وګو اورته شپېته کسان د شپېته زره مقابله څنګه خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ چې نو هغه اصرار وکړو چې مونږ د دوی مقابله کولای شو خو تاسو دعاګانې پکار دي تاسو اجازه پکار دی ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنہ چې نو هغه ول اجازه ورکړو نو چې کله ول هغه اجازه ورکړو نو دغه اجازه نه ورسنو دې چې نو هغه باندې عمله وکړه په دغه کې چې نو هغه تاریخ لیکلی دی وین چې نو هغه حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ د دستینه لستن صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین چې نو هغه شهیدان شولو او بل طرف ته سود پاس 3000 کسان چې نو هغه مردار کړل او الله رب العزت دغه 50 کسانو له باقی چې کم پاتې شول دلې په 15000 کسانو باندې الله پاک چې نو هغه فتح ورکړل او د چې نو هغه فتح او کامیابی وموندل نو جنگ چې کېږي جهاد چې کېږي دا په ایمانی طاقت او قوت سره کېږي دا په اسباب سره چې نو هغه نه کېږي کنه نن کتلی شي مسلمان سره دنیا اسباب دي خدا هغه ټولو اسباب باوجود په ټوله دنیا کې د ټوله نه ذلیل ځوان چې نو هغه نن د مسلمان دی هغه وجه ده ایمان چې نو هغه مهنت نشي د ایمان هغه قوت او طاقت چې نو هغه نشي الله دې موږ د کامل ایمان په سطح باندې راولي فتوح شام سے نو هغه کله نه کله دسه ګوره صحابه کرام کې جنگي ماری کې سړی چې هغه ته ګوره سړی حق دغ چې دی نو هغه راشي چې دا کم ایمان خلق ولو دیل الله رب العزت کم ایمان کم قوت کم طاقت او کم باور کړو نو کله نه کله به کې دا هم کو فتوح شام دا به کې لګ لګ ګوره سړی ایران بچنه نو هغه د صحابه ځون ته پاتې شي نو بهرحال الله چې نو هغه الله پاک به د کسانو روب د دې برونو کې به روب واچي د بستاسو مقابله لچنه نو هغه را نشي دویم آیت کې الله فرمایي مَن یشفع شفاعة حسنة یکن له نصیب منها او بیا په دغه دوران کې نو ټول مجاهدین لازمي نه چې ټول مالداري نو بعض به کې کمزوري د بعض سره د سورلۍ چار نه کېږي بعض سره د هتیار چار نه کېږي د بعض چې نو هغه کور شاته د بچو د خرچې چار نه نو هغه نه کېږي الله رب العزت وای اے پیغمبر ته د دې شفارس کو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اورسته چې صبر خلک تاسو د دې شفارس کوی دیل چې نو هغه په خپل نشي بل ته وای دیل چې نو هغه خرچور کی د دې د کور خیال وساتي دیل چې نو اصلاح والی او ذکر چې نو هغه دا کېږي الله رب العزت به تاسو له دې په قدر برابر چې نو هغه ثواب راکړي مونږ دین اسلام الحمدلله چې نو هغه په مخ د زمکه د چې نو هغه دین نشته اوس یو سړی چې نو هغه د دین مهنت کوي الای کلمت الله کوي کاغه جهاد فی سبیل الله کی کاغه تبلیغ کوي کاغه د علم په حصول کوي کاغه په تالیف او تصنیف کوي کاغه چې نو هغه څومره هم د چې نو هغه د دین اسلام چې نو هغه تور او طریقې دي اوس په دې ټولو کې چې کم سړی د دې سره څومره مرسته وکړه
د چې څومره د دین کار نو هغه د کید د انسان ته اجر او ثواب ملایږي د انسان له الله جل جلاله د هغه په قدر چې نو هغه اجر ورکړي ځکه دغه کس نو یو قسم شفارس کوونکی شم تفسیر چې نو معرف القرآن کې حضرت مفتی صاحب رحمه الله لیکلي وای دا هم شفارس دی چې دوی دغه نیکانو خلکو د لپاره کم کسان چې الهی کلمت الله مهنت کوي د دې لپاره ته دعا کی دا هم چې نو هغه شفارس دی طلب الله رب العزت په دې باندې هم اجر او ثواب چې نو هغه درکې نو الله وی من یشفع شفاعه حسنه چا چې نو هغه خپل صحیح شفارس چې نو هغه کړو یکل له نصیب منها د لپاره به دا غینه چې نو هغه ایسي ومن یشفع شفاعه سیئه او چا چې نو هغه بد شفارس وکړو ناجیز شفارس وکړو یکل له کفل منها داغه د لپاره د دغه چې نو هغه حصوي والشفاعت نو ګوي د شفاعت چې نو هغه دوه قسم شول یو شفاعت چې نو هغه څه شول جایز او یو شفاعت او شفارس چې نو هغه ناجایز شول بلکې د دین علاوه تفسیر چې نو هغه جلالین په حاشیه باندې یو بل قسم او سلام ذکر کړی دی نو وایي چې نو په حرام کار کې د چا شفارس کول دا ناجایز او حرام دی په حرام کار کې د چا چې نو هغه شفارس کول دا ناجایز او حرام دی لکه مثلا یو سړی چې نو هغه په چرسو کې ونیو پوډرو کې ونیولو بل یو غلط کار کې چې نو هغه ونیولو غلا کې ونیولو او د لاړ شي دی ولا شفارس وکي نو زه د پته چې دا کاری حرام کړی دی د پالټي پترو باندې د رشتہ داري پترو باندې د نسب پترو باندې یا بل یو چې نو هغه دنیوي سبب بوج باندې د چې دا شفارس وکي دا شفارس چې نو هغه حرام دی اوس دې شفارس باندې سوره چې دغه کس ګناه کې کم اقدام کړی دی دومره به د انسان ته چې نو هغه په دې کې ګناه ملایږي اوس یو سړی چې نو هغه صحیح شفارس وکي یو کس چې نو هغه بالکل بے ګناه بے قصور چې نو هغه دی د دې چې نو هغه څه ګناه نه څه قصور نه بلا وجه چې نو هغه دغه چې نو هغه په قید کړی دی یا بلا وجه چې نو هغه له څوک ظلم به کوي تکلیف ورسي او دغه کس شفارس وکي چې یار د سړی سره تو اس بلا وجه ظلم کوي د کې چې نو هغه د څه ګناه نه دی کړی څه غلطي نشته دوله دغه شفارس وکړو نو داسې شفارس چې نو هغه لازم دی او په دې باندې چې څومره هم دغه انسان ته راحت او ثواب ملایږي دوره به الله جل جلاله د انسان لا چې نو هغه اجر ورکړي دریم قسم چې نو هغه دا لیکل دی وای چې یو کس تو شفارس کې خود ته پته نشته تا دا پته نشته چې دا سړی چې نو هغه په حق دی او که په نه حق باندې دی پته درته نشته خو لکه څنګه خیال کړه مونږ اکثر چې نو هغه په هر ځای کې بلا چې نو هغه بلای مونږ اکثر گواهان زر زر مدسخت کړي مونږ او الکه زو الکه ته په دې شي کې وي یا بعض کسان اکثر راشي دا چې نو هغه مون خبر ده ته خو ما خ پیژنې زه تا پیژنم خدا کار دل نه پیژنم په دې کې زنه دا څنګه شو کله شو په سوجه کې شو نو وس په دې کې د نو هغه د مخ کې پته نه وي د چا په حق کې د شفارس کوي د خا او د بد پته نه د چا په حق کې د گواہی ور کوي د حق او د نه حق د پته نه او دای وکړه نو دا مکروه تحریمی دی اوس د پته نشته هغه که صحیح هم یا خو بیا هم چې نو هغه د ګناه ورسېدل ولی د خو پته نشته کنه نو د چې شفارس کوي جاله گواہی کوي نو دغه شی بده ته علم کدا ورته نه نو بیا به په دې باندې چې نو هغه ګناګار وي نو الله وی من یشفع شفاعه حسنه چا چې ښه شفارس وکړو دته به د هغې اجر او ثواب ملایږي ځکه حدیث مبارکه کې راځي الدال الخير كفاعله خیر باندې چې نو هغه دلالت کول دا د څه دی لکه د انسان چې دا کار بذات خود وکړي الدال على الشر كفاعله او په ګناه باندې چې نو هغه دلالت کول څوک راوبارول دغه ترغیب ورکول دا د څه دی لکه د انسان چې دا ګناه په خپل وکړي نو الله پاک د خیر هغه ته نصیب ویلي او د شر هغه ته چې نو هغه کفل ویلې نو وس نصیب او کفل لغت په اعتبار سره د دوړو یو معنی ده ایسه ته ویل کېږي خو په عرف په اعتبار سره چې نو هغه نصیب دا په خزه کې استعمالېږي او کفل چې نو هغه دا په بځه کې استعمالېږي نو ځکه اولنې سره الله پاک وي من یشفع شفاعه حسنه یکن له نصیب منها او دویم کې الله پاک وي ومن یشفع شفاعه سیئه یکن لها کفل منها دغه شانته حضرت مفتی شفیع صاحب رحمه الله سره یو بل هم لیکلې وی په کم شفارس باندې چې د جنینو هغه هدیه تحفه ډالۍ پیسې دا شزونه میلاو شول دا بیا چې نو هغه رشوت دی
ولی دا په دغه شیز ورکي د دینه مخکیم د نه ورکولو د دینه ورستم بیا نه ورکي اوس په دې ټیم کې چې کم دی دا ورکي او کدی ځل نسل نمونه چې دی نو هغه ول نور کړي خدا رشوت دی د زمره چې نه نو هغه د رشوت کې راځي نو دغه ځکه دغه اغستل او ورکول دا ناجیز او حرام دي ځکه دا رشوت دی او د چې نه هغه په شفارس باندې مال اغستل رشوت دی دا جایز نه دی وکانه الله علی کل شیء مقیتا الله رب العزت په هر یو شی باندې موقیت دی موقیت یو معنی قادر هم راځي د موقیت یو معنی نگران هم راځي او د موقیت چې نو هغه یو معنی دا چې نو هغه هم راځي حفاظت کوونکی نو د توبه علیم نو وزن ته ګوره د موقیت معنی قادر علی کل شیء قدیر الله په هر شی باندې چې نو هغه قادر دی یعنی که تو خشفارس وکي که تو بد شفارس کی خو الله رب العزت پر شیز قادر دی الله دې کوم فیصله کړي کیږي به هم اقا اوس تولی ځان دغه د پر ګرانګاری دویمه معنی چې نو هغه وکانه الله علی کل شیء قدیر موقیته الله په هر یو شی باندې چې نو هغه علیم دی پوه دی اوس کتا غلط شفارس چې نو هغه وکړو د سلالت د وجه د منصب د وجه د رشتہ داري د وجه د پالټي د وجه یا د بل دس یو وجه کان الله پاک چې نو اعلی کل شیء مقیتا الله په هر شی باندې چې نو هغه علیم دی په دی نو په دې بتا الله پاک نسی او کته په دغه شفارس لله فی الله چې نو هغه کی نو بیا وتا الله پاک پاغه باندې اجر او ثواب درکې نو چې کله دس دی نو الله پاک چې نو الله پاک نه هغه ولې نه غاړ هغه طریقه ولې نه اختیاري چې په کم باندې اجر او ثواب ملایږي وکانه الله علی کل شیء مقیتا الله په هر شی باندې چې نو هغه نگران دی یعنی دا څه چې کیږي دا د الله رب العزت چې نو هغه د وړاندې دی الله رب العزت نه چې نو هغه په دې کې سپورټ نشته نو که بد شفارس دی وکړو بیا په هغه باندې الله تا هم نسی او که ښه شفارس دی وکړو نو بیا په کې الله پاک تعالی بدل درکې ثواب به درکې بیا درس چې نو هغه دا سره لیکل دي لازمي نه ده چې ستا شفارس چې نو هغه قبول وشي اوس دا چې نو هغه زید ولګیدو بکر ته چې نو هغه شفارس وکړو د خالدو وز دغه بکر چې کله د شفارس وکړلو د شفارس وشو کله د شفارس ومنلو فبها کوي وی نه منلو نو بیا هم په د باندې لازمي نه چې د شفارس د خام خاو مني وای ک شفارس کون کې د دغه کس نه چې چاته شفارس وکړلو د دغه شفارس ونه مني او د سره بیا بغض عداوت پیدا کیږي یا خفګان دی پیدا کیږي نو د په دې باندې هم ګناګار دی زکه د خپل زور او دباو بیا استعمالي دا شفارس نه دی مشهور معروف چې نو هغه واقعا حضرت بریره رضی الله تعالی عنها دا غي چې نو هغه خاون مغیث رضی الله تعالی عنہ د دې خاون چې نو هغه غلام بریره رضی الله تعالی عنها چې نو دام غلام کتاب النکاح احادیث کتابونه کې د دا واقع ذکر کړي هغه جدا تفصیل دی وګدو خو خلاصې زموږ مقصد دا دی چې شفارس باندې بیا د سړی خپکیږي نه ګوري چې زما خبره ونه منل نه به سره عداوت پیدا کوي نو د دې چې کله د غوښ نو قانون قاعده دا د بیا چې نو هغه د خزي خاون کې چې یو آزاد شه د دې په منځ کې تفریقه راځي نو بریره رضی الله تعالی عنها دا چې نو کله آزاد شوله نو د دې او د خاون مغیث رضی الله تعالی عنہ په منځ کې نکاح چې نو هغه ختم شو دې ځوانو په منځ کې نکاح چې نو هغه ختم شولو نو چې کله ختم شو نو دا د حضرت مغیث رضی الله تعالی عنہ دا هغه ډیره زیاته خوخه نو هغه به د مدینه په کوڅو کې ګرځیدلو او دې پسې به پریاد کولو او دوی ته به چې زمنګ سره نکاح نو هغه بیا وک بهالي کوم دې ورته نه ان تر دې چې هغه رانو حضور علیه الصلاۃ والسلام ته زما شفارس وکي بریره ته حضور علیه الصلاۃ والسلام حضرت بریره رضی الله تعالی عنها چې نو هغه راغختله هغه ته وی بریره زه ته چې نو هغه دا شفارس کوم مغیث پتا سو بس ډیر خبر دی نو کتا سو دا سره نکاح وکي نو خوي هغه ته د الله رسول دا ستاسو حکم دی او کستاسو چې نو شفارس رائے ده کدا ستاسو حکم نو پسر سترګو زو سره وس بوګم او کدا ستاسو رائے شفارسي نو د الله رسول زو بیا په خپل حق خود مختار نبی رسول الله والسلام ورته نه دا زما حکم نه دا زما چې نو هغه شفارس او رائے دی نو د الله رسول زو بیا ورته جوړ نه نبی رسول الله والسلام خو سید فبها نو کچرته تا شفارس وکړو ستا مخې د ک شفارس و نه منلو او بیا سره تا ورانه جوړ کو او خما سره به زی راځي نه زما سره به کار نه او داغه نه ورسته خفغان چې نه هغه د خبر واړول نو بیا دا شفارس کول جایز نه دي ځکه د التی خپل زور چې نو هغه خي
او خپل دباو باندې چې دی نو هغه منواهي او شفارس کې چې دی نو هغه د خبرې نشته. الله دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي. فقاتل پس جهاد وکړه فی سبیل الله پلار د الله کې لا تکلف الا نفسک نشته زماری پتا مگر د خپل ځان وحرز المؤمنین او رغبت ورکه مؤمنانو ته اصل الله نزدې د چې الله پاک ای یکف بن کړي بأس الذین کفروا جنگ د کافرانو والله الله پاک اشد ډیر سخت دی بأسن په جنگ کې و اشد او ډیر سخت دی تنکیلا په عذاب ورکولو کې. من یشفع شفاعتا حسنة سوک چې شفارس وکړي شفارس ښه یکن له نصیب منها نوی به د هغه دپاره حصه د هغې نه. ومن یشفع شفاعتا سیئة او څوک چې شفارس وکړي شفارس بدو یکن له کفل منها نوی به د هغه دپاره حصه د هغې نه. وکان الله او دی الله پاک علی کل شیء په هر څیز باندې مقیتا قادرو. فقاتل پس تو جهاد کو فی سبیل الله پلار د الله کې لا تکلف الا نفسک زمار نشته پتا باندې مگر د خپل ځان وحرز المؤمنین او راو پار کا مؤمنان لرا یعنی علی الجهاد په جهاد باندې اصل الله ان یکف بأس الذین کفروا نزدې چې الله بن کړي جنگ د کافرانو والله اشد بأسا واشد تنکیلا الله ډیر سخت دی په جنگ کې او ډیر سخت دی په عذاب ورکولو کې. من یشفع شفاعتا څوک چې شفارس وکړي شفارس حسنة ښه یکن له نصیب منها نوی به هغه له حصه د هغې نه. ومن یشفع شفاعتا او څوک چې شفارس وکړي شفارس سیئة بدو یکن له کفل منها نوی به د هغه دپاره حصه د هغې نه. وکان الله او دی الله پاک علی کل شیء په هر شیز باندې مقیتا قادرو.